अस्सलाम वालेकुम। د دویم یونټ پړومبني एक्सरसाइज کې اوس دریم نمبر کوېسچن دی. The length of the two roofs is 24 meters and 14 meters. دوا روپس دي، دوا رسۍ دي، دوا سیلې دي، یا ساده پښتو کې به داسې ووایو چې دوه پړي دي چې د هغې لینت، د هغې لمبایي، د هغې اوږدوالی د یو رسۍ چې کوم دی، د یو سیلې، د یو پړي هغه 24 میټر دی او د بلې 14 میټر دی. If Ali wants، اوس که علي غواړي to cut the roofs، چې دا سیلې، دا رسۍ، دا پړي کټ کی into pieces، په ټکړو کې of equal length، د برابر لمبایي والا، یعنی چې د هرې ټوکړې لینت، لمبایي، اوږدوالی یو مري، داسې ټوټو کې، داسې ټوکړو کې دا سیلې کټ کړي شي without any roof left، او په رسۍ کې څه باقي پاتې نه شي، یعنی د هرې رسۍ که دا 24 میټره ده که 14 میټره ده، ټوټل برابرو ټوکړو کې دا کټ شي، یو عمره ټوټو کې دا کټ شي. What will be the maximum length of each piece؟ نو علي له دا څومره، دا 24 میټر او 14 میټر دا سیلې، دا رسۍ، دا پړي څومره لمبایي کې کټ کول پکار دي، میکزیمم، یعنی غټو ټوټو کې چې ټولې ټوټې برابري او ایکولی ریمایندر باقی پکې سپاتې نشي. نو چې کله هم داسې قسمه کوېسچنز کې دا میکزیمم ټکې راغلي، ګریټیسټ راغلي، هاییسټ راغلي، صحیح ده، د دې مطلب دا دی چې دا هغه ایچ سی اف والا کوېسچن دی، هاییسټ کامن فیکټر والا کوېسچن دی، چې تعالی د هغې سلیوشن درته نو دا هم اسان دی. په انګلیش باندې، په دې سټیټمنټ باندې، په دې باندې به دوکه کېږي نه، د دې نه به یېرېږي نه، ښه اسان دی. لږ په توجه سره دا کوېسچن ګوره، مطلب ته اخله، بیا سلیوشن انتهایی اسان دی. نو موږ ته پته ده چې کوم لومبني روپ دی، روپ 1، د هغې لینت دی 24 میټر، ټیک ده، یعنی دا موږ سره یو نمبر شو. روپ 2، دویم نمبر روپ چې کوم دی، د هغې لینت، د هغې لمبایي دی 14 میټرز، 14 میټر، او موږ نه غواړي چې میکزیمم لینت اف ایچ پیس، میکزیمم length of each piece. کچېرې دا دواړه رسۍ په برابرو ټوکړو کې تقسیم شي، نو میکزیمم لینت به سي، زیات نه زیات لمبایي د هغه ټوټې به څومره، یعنی ایچ سی اف به څومره هغه معلومول. نو چې موږ ته پته ولګي چې ایچ سی اف معلومول دي، سلوشن بیا خود اسان دی. نو د دې په ډیویژن میتھډ باندې هم موږ کوېسچنز کړي د ایچ سی اف معلومولو، او د پرایم فیکټرایزیشن میتھډ باندې. نو دلته دا موږ دا یو کوېسچن په ډیویژن میتھډ باندې وکړو، نور پکې هغه په پرایم فیکټرایزیشن وکړو. نو ګوره د ډیویژن میتھډ طریقه څه وه چې کوم غټ نمبر دی هغه په تقسیم کې په وړوکي نمبر باندې، نو غټ نمبر دلته 24 او وړوکي 14 او ما داسې ولیکو. اوس به داسې د 14 له به داسې نمبر کې ضرب ورکوي چې 24 ته راشي یا دې ته نږدې نمبر راشي، خو سیوا نه. نو که 2 کې ضرب ورکړو 14 دونې 28 سیوا کېږي، نو په دې وجه 1 کې به ضرب ورکړو، نو موږ سره به راشي 14. 4 نه چې 4 ماینس شي 0 راشي، د 2 نه چې 1 نو 1 راشي، صحیح ده. هم هغه طریقه ده، دا به داسې رابند کو په دې کې، او دا 14 دا به دلته راولو، بیا په 1 باندې کېږي، داسې نمبر به ګورو چې 14 یا 14 ته نږدې نمبر راشي، د 10 سره چې ضرب شي د هغې نه بعد نو 1 به دلته ولیکو، 10 له چې 1 کې ضرب ورکړو 10 به راشي، 4 ریمایندر پاتې شو، دی به بیا ډیوایزر کو او دا 10 به دلته راکوز کو، ټیک ده. بیا په 2 باندې کېږي، 4 2 8 او 4 3 12 سیوا کېږي، 2 راغی، 4 به اوس دلته راکوز کو، 2 2 4 ریمایندر موږ سره راغی 0. نو چې کوم لاست ډیوایزري هغه موږ سره ایچ سی اف، دلته لاست ډیوایزر 2 دی، یعنی ایچ سی اف موږ سره د 2 برابر راغی، یعنی چې میکزیمم لینت د هرې ټوکړې هغه څومره پکار دی، هغه موږ له پکار دی 2 میټر. میکزیمم لینت اف ایچ پیس از ایکول ټو 2 میټر، 2 میټره د هرې ټوکړې لمبایي پکار ده، نو هغه به دا په برابرو ټوکړو کې تقسیم شي. اوس موږ انسر وباسو د ذهن کولولو لپاره. اوس موږ دا وایو چې ټوټل پیسز به څومره، ټوټل پیسز موږ ته خو د یو ټوکړې د لمبایي پته ولګېده،
که الی دا په غټ غټ ټوکړو کې تقسیمول غواړي نو د هرې ټوکړې لینت څومره پکار دی 2 میټره پکار دی نو ټوټل ټوکړې به څومره شي نو ګوره ته هغه د رسو چې کوم د سیلو یا د پړو لینت دی هغې ته وګوره یو دی 24 او یو دی 14 نو چونکې هغه 2 میټره ټوکړې جوړې کړي دي نو د دې 24 میټر والا روپ نه د دې نه به څو ټوټې جوړې شي 12 12 دونې 24 کن 12 ټوټې به جوړې شي ها د دې 14 والا میټر والا چې کوم روپ دی د دې نه به څومره ټوکړې جوړې شي نو دا هم 2 میټره دی نو 7 دونې 14 اوه ټوکړې نو چې دا دواړه مونږ پلس کو نو دا مونږ سره شو 19 یعنی ټوټل پیسز ټوکړې څومره دي 19 دي ٹھیک ده څومره دي 19 دي 19 ټوکړې دي او بیا د هرې ټوکړې هغه چې کوم لینت دی لمبایي ده هغه ده 2 میټرز د 2 میټر نه سیوا که موږ د ټوټې لینت د 2 میټر نه سیوا کوو بیا برابر نه راځي ځکه موږ ته ویلو چې روپ به پاتې کې نه چې تا سره سیوایي څه کم او زیات څه ټوټه پاتې نه شي بلکې هره ټوکړه برابري که هغه د دې رسوي او که د دې رسوي ټوټل ټوکړې به برابرې په دې وجه صرف 2 میټر داسې لینت دی اوږدوالی د یو ټوټې چې دا ټول یعنی 14 میټر رسې او 24 میټر رسې دا موږ په 19 ټوکړو کې برابر تقسیمول شو ریمایندر باقي لیفټ دلته دا هیڅ به پکې چې کم دی نه پاتې کېږي نو 19 پیسز به راشي د 2 میټر والا ها دې ته ضرورت نه خو دا د پوهې لپاره چې ستا ذهن کولاو شي دې لپاره دا سالف کو حل کو زمون جواب تر دې ځای پورې دی question number 5 پنځم نمبر question find the greatest number that divides 16 24 and 18 completely تاله درې نمبرز درکړي 16 24 او 48 داسې کومه غټه انسر چې هغه دا درې واړه پوره تقسیمي په یو ځای باندې سایملټینیسلی په یک وخت نو ګوره تا ته ما وایي چې کله میکزیمم راشي لارجسټ راشي ګریټسټ راشي یا هایسټ راشي د دې مطلب چې موږ به د هغې ایچ سی اف هغه سوال هغه د ایچ سی اف په باره کې نو د دې مطلب دا دی چې موږ د دې نمبرز پرایم فیکټرایزیشن به وکړو ځکه دا په ډیویژن میتھډ باندې معلوم کړو که نه ایچ سی اف نو دا به په پرایم فیکټرایزیشن معلوم کړو د دې پرایم فیکټرایزیشن به وکړو او بیا پکې کامن فیکټرز واخلو نو موږ ته به پته ولګي چې ایچ سی اف به څه راځي او هغه کم ګریټسټ نمبر دی هغه د لوی نه لوی نمبر دی چې په یو ځای باندې دا درې واړه نمبر یې پوره تقسیمي نو پرایم نمبرز باندې به ډیویژن سٹارټ کو دا 16 دی په 2 باندې کیږي 8 دونے 16 اوس دا 8 د دام په 2 کیږي 4 دونے 8 بیا په 2 کیږي 2 دونے 4 2 پرایم نمبر دی 1 سره ول ضرب ورکا نو بس هغه فیکټرایزیشن یې کمپلیټ شو ها 24 دی د 2 نه دام سٹارټ کیږي 12 دونے 24 بیا په 2 کیږي 6 دونے 12 بیا په 2 کیږي 3 دونے 6 بیا په 2 نه کیږي ځکه 3 پرایم نمبر دی صرف په 1 او په خپل ځان باندې کیږي نو موږ به په 3 کو 3 اگین 3 د دم فیکټرایزیشن کمپلیټ شو اوس د 48 فیکټرایزیشن کو دام په 2 باندې کیږي 24 دونے 48 یا 2 دونے 4 او دغه 8 پاتې شو 4 دونے 8 ترجمه څنګه پرایم فیکټرایزیشن تیر کوېسچن کې څنګه طریقه هولې او هغه دل درځي او د پاڼې او یا چې کوم دی د ټیبل شکل کې درځي سولوشن موږ د سره پکار دی ها بیا په 2 باندې کیږي 2 1 2 او 2 دونے 4 بیا په 2 کیږي 6 دونے 12 بیا په 2 کیږي 3 دونے 6 3 پرایم نمبر دی اخیره په 2 نه کیږي نو په 3 به کو په خپل ځان به کو 3 1 3 دا اوس موږ سره فیکټرایزیشن کمپلیټ شو نو چې کوم نمبرز دی هغه ولیکه او دې ته مخامخ چې کوم فیکټرز دی هغه د ضرب په شکل کې ولیکه 1 2 3 4 نو 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 دا د دې پرایم فیکټرز دی دا د فیکټرایزیشن دی ځکه که دا نمبرز موږ ضرب کوو واپس تینه دا راځي 2 دونے 4 4 دونے 8 8 دونے 16 دا شان د 24 دا فیکټرز دی درې دو دي نو 1 2 3 درې دوګانې شوي یو 3 دی نو ضرب 3 د 48 چې کوم فیکټرز دی هغه دی 2 ضرب 2 1 2 3 4 یعنی څلور دو دي نو 3 او 4 او یو 3 دی
ٹھیک شو 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 نو دا د دې فیکټرز اوس د دې مونږه هایست کامن فیکټر معلومو یعنی داسې هغه غټه انسا چې دا درې واړه پوره تقسیموي نو د دې لپاره مونږ څه اخلو کامن به اخلو نو HCF از ایکول ټو یعنی هایست کامن فیکټر از ایکول ټو داسې نمبرز به ګورو چې هغه په دې درې واړو کې موجود دي نو 2 دلته هم شته دلته هم شته دلته هم شته ټیک شو دا پکې کامن ده نو د دې نه به یو 2 مونږه واخلو ټیک شو 2 دلته هم شته دلته هم شته دلته هم شته یعنی بله 2 هم شته نو هغه هم دلته کامن واخلو یو هم ترې واخیسته کامن 2 دلته هم شته دلته هم شته دلته هم شته یعنی درېیمه 2 هم شته نو درېیمه 2 به هم ولیکو د دې په منځ کې به ضرب ولیکو ضرب به ولګو اوس 2 دلته شته دلته نشته دلته هم نشته دلته شته 2 بله 2 دلته شته خو دلته نشته او دلته هم شته اوس 3 دی نو دلته شته دلته هم شته خو دې نمبر کې په دې کې د فیکټر 3 نشته نو په دې وجه نه دا 2 کامن اغستی شو نه دا 3 کامن اغستی شو مونږ سره کامن صرف دا شو 2 ضرب 2 ضرب 2 اوس دې له ضرب ورکه نو 2 دونې 4 4 دونې 8 تا سره جواب راغی 8 یعنی چې کوم ګریټیسټ نمبر دی ګریټیسټ نمبر هغه تا سره 8 دی 8 دی چې دا 8 دا درېیم واړه نمبرز یعنی 16 24 او 48 کمپلیټلی مکمل پوره تقسیمي بغیر څه ریمایندر باقی پکې څه نه پاتې کی بالکل پوره تقسیمي ځکه ګوره 16 چې په 8 تقسیم کړو 8 دونې 16 24 3 اټې 24 48 8 چک 48 د دې 8 نه سیوا بل انسا زیاته بل انسا نشته بل نمبر نشته چې دا 16 24 او 48 پوره تقسیم کړي نو ځکه ګریټیسټ نمبر دا 8 دی یعنی HCF هایست کامن فیکټر په دې کې دا 8 دی پاتې شو دا 4 نمبر کوېسچن او دا 6 نمبر کوېسچن ښه آسان دی د سټیټمنټ نه مه یریږه د دې انګلیش نه مه یریږه زه یې درته ایکسپلین کوم نو که ته بیا په ډیویژن میتھډ باندې هغه حل کې او که په پرایم فیکټرایزیشن میتھډ باندې حل کې جواب به ته پخپله راوځي ته سلوشن سټارټ کې اخره کې به ته پخپله آنسر ته جواب ته به ته ورسي نو په دې باندې پریکټس وکړه که زه یې درته حل کوم هسې دا ویډیو به لینتي شي دا اسانه که ته په دې پوه شوي دغه کوېسچنز هم ته حل کولی شي نو په دې وجه پخپله یې حل کړه چې پریکټس دې پوه شي او په دې باندې کنسپټ مکمل کلیر شي په څلورم نمبر کوېسچن کې وي فار د انډیپینډنس ډے سیلیبریشنز د ازادۍ ورځ مناولو لپاره یعنی 14 اګست مناولو لپاره 52 سټوډنټس انوایټ 52 ماشومان داسې دي 52 طالب علمان داسې چې په سپینو کپړو کې دي سپینې کپړې یې چولي دي 65 سټوډنټس ان ګرین او 65 ماشومانو شنې کپړې یې چولي دي اینډ 39 سټوډنټس ان بلو او 39 ماشومانو طالب علمانو بلو ډریسز یعنی اودي جامې اچولي دي آر ټو بی ارینج ان ایکول روز او دغه ماشومان په برابرو کتارونو کې ارینج کولی او درولی ان سچ وے په داسې طریقه باندې دیټ سټوډنټس اف سیم کلر ډریس چې یو رنګ والا کپړې چې کوم سټوډنټس اچولی دي طالب علمان اچولی دي ان ایچ رو چې په هر کتار کې په هر رو کې هغه شان ماشومان راشي هغه شان سټوډنټان راشي what is the greatest number of students that could be in each row نو په هر کتار کې زیات نه زیات څومره ماشومان او درول پکار دي چې برابر داسې د دې هغه تقسیم غونته وشي نو تا ته ما ویلي چې کله ګریټیسټ ټکې راشي داسې قسمه سوالونو کې د دې مطلب دی چې HCF معلومولي نو HCF به د دې معلوم کې نمبر ستا ته معلوم دی یو 52 دی یو 65 دی یو 39 دی که په ډیویژن میتھډ یې HCF معلومولی شي او که په پرایم فیکټرایزیشن میتھډ باندې نو چې HCF کم راشي نو هغه د ګریټیسټ نمبر اف سټوډنټس دیټ کوډ بی ان ایچ رو چې په هر کتار کې څومره زیات نه زیات ماشومان سټوډنټس ودرول پکار دي ورپسې شپږم نمبر کوېسچن چې کوم دی آی کې وایي ابراهیم اینڈ مروه آر پریپیرنګ فرسٹ ایډ کټس فار د سټوډنټس ابراهیم او مروه فرسٹ ایډ کټ ابتدایي طبي امداد د هغه کټ هغه تیاری د سټوډنټس لپاره they have 30 perforated adhesive bandages 30 پکې bandages دي
60 triangular bandages 60 چې پکې کم دی نو هغه triangular bandages دي and 75 rectangular bandages او 75 پکې rectangular bandages دي. They must distribute these equally in the kits. دا چې کوم bandages دي دا مختلف قسمه دا به برابر تقسیمی په first aid kits کې with nothing left over چې هیڅ هم باقي پاتې نشي. What is the greatest number of kits؟ نو هغه د کټس څومره زیات نه زیات تعداد پکار دی نمبر پکار دی they can make with this quantity of bandages چې دا کم bandages دي چې دا پکې برابر راشي. ټیک ده نو بیا چې کوم دی greatest number راغلی یعنی HCF معلومول دي نو نمبرز تا ته given دي انګلیش نه یریږه ما پای باندې چې کوم دی دوکه کېږه ما نو داسې کار به وکړي چې کوم دا bandages کوم دا نمبر دی یعنی 30 60 او 75 د دې دریو نمبرو HCF به معلوم کې هایست کامن فیکټر به معلوم کې نو هغه به موږ سره greatest number of kits شي چې هغې کې دا څیزونه ارینج کولی په خبره باندې پوه شئ ښه اسان دی کوشش به وکړه شاباس